نبی رسول الله والسلام مبارک یو پیرا د زبان نبوت نه صحابو ته یو واقع شروع کړ تاسو ته کوم وای په خوانه زمانه کې یو کسو 1000 سال عبادت کړو شمعون نامه وا او نبی رسول الله اوس واقع کې صحابو ته چې دا شمعون داسې عبادت گزار انسانو چې ټوله ورځ به روژه نیولې او په هغه روژه کې به د الله په لار کې د کافرانو سره جنګېده اوس که ته روژه ونیسې په دا ګرمۍ کې حاجي صاحب نه بیا ویش کوو مونږ پکې بند شي جومات کې بیا ویش کوم هغې به روژه نیولې وه و په دا حالت د روژه کې به په سنګر او په جهاد کې چلېدل زما محترم محترم بستره نشي په شا کولی وی نبی رسول الله والسلام مبارک وی کافران ته تنګ شو چې دا سړی د ده طریقه نه راځي مونږ له ده سره څه چل وکړو نو داسې کار وکړه چې ښځې له وله راله ورته یې ویې زندګي څنګه تېرېږي الله دې موږ داسې ښځو نه وساتي ټول امین وایي زندګي څنګه تېرېږي وایي یاره زندګي خو ډېره بده تېرېږي ډېره بده زندګي تېرېږي او نارې دي او دا خاون ما ته ترغیبونه چلي چې بس زموږ دپاره الله جنت جوړ کړی او دنیا کې څه نشته دنیا کې ولې څه نشته خلک مزې کوي او مونږ غرق شو ښه نو څنګه دې خوښه ده چې پیسې درته میلو شي اشرفې او دینارونه او د سرو دغه ته اچولي څه دی خیال دی وایي ولې مې نه ده خوښه ده چا نه یې خوښه ښه نو مقابله کې یو کار کولی شي ولې نه شم کولی د خاوند راته لږ په پړو نه شي تړلی وایي ولې نه دا خو اسان کار درته به وتړم ما له سره په کار دی وایي ښځه جي خاوند له په دوکه باندې شوه خاوند یې ونیو چې کله خاوند اوده شو د هغه خوب به هم زما محترم و مختصر خوب و ځکه ټوله شپه به عبادات کول ګنټه دوه به اوده کېده خو چې اوده به شو نو پوخ به پرې ورغې وایي د ښځې په پړو باندې رسۍ باندې کلک کلک وتړه چې کله د صبحۍ سترګې وغړېدې نو هغه رسۍ ته تو شوي و د ښځې دا ولې دا زه چا تړلی یم وایي الله اکبر اواز یې وکړو وشلېدې او راپرېوتې ټول څوک سره سبحان الله ووایي هغه ورته وایي ښځې له خو ډېره طریقه ورځي ښځې ورته یې خاوند وي د کافرانو به دا خبرې کولې چې ستا دا خاوند ډېر بادر انسان دی ما وی ګوره ما په رسو یې تړم چې دې شلولی شي که نه خو او پریشانه دی اوشلوله ما ته فخر دی په تا باندې ښه هغه وی ښه او به دا د الله فضل دی نو زما کمال نه دی خاوند پوهې نه شي جي بیا بله پیره بیا کافرانو وي چې جي د رسو نه خو ونه شو په زنځیرانو باندې وتړه اوس دا واقع زه نه کوم دا د نبي رسول الله والسلام مبارک د زبان نبوت نه ویل صحابو توجه شي دوباره بیا په زنځیرانو باندې وتړه دوباره چې بیا سار را پاسېده ویې کتل ښځې تا خو مخکې په پړو تړلم هغه تا ته ښکاره نه شو وایي بیا یې چغه ووهله د زبان نه د هغه الله اکبر ناره بلنده شوه د هغې نارې سره زما رب زنځیران اوشنل خپو کې را پرېوتل ښځه بیا اواز وکړه ها خاوند ته ما کتل چې رسۍ شلولی شي خو ګورم چې زنځیران شلولی شي که نه وایي خاوند ورته جواب وکتل زما د رب باور دې وکته که نه زنځیران شلولی شم وایي بیا خاوند مینه محبت سور وکړه ګویا دا ښځه ته تپوس کوي خاونده ستا خو ما له طریقه نه راځي په دا میدان کې داسې په دا قوم کې داسې انسان نه وینم چې تا راوپرځي وایه داسې څه کمال دی تا کې څه کمال دی چې ستا د ګیرون طریقه ما سوا درب نه چاله نه ورځي دا خاوند ورته وایي خوله کې ورله نوړی ورکوله ښځې د محبت نه خاوند جذباتو کې راغلی چې جي د ښځې خو را سره ډېر محبت دی او ښځې خاوند په مابین کې ای محبت ډېر ورته یې ووې ښځې ما څوک هم نشي ګیرولی لکه زما د ګیرولو یو طریقه ده اوس په خپله طریقه ښیږي ما څوک هم نشي ګیرولی زما د ګیرولو یو طریقه ده اوس توجه کوئ خاوند د څه طریقه ده ما ته خو ښیه که نه وایي ما چې تړې نو ما د دې ویښتو نه دا ویښته وداغه وي ما به د دې ویښتو نه وتړې نو بس بیا طریقه بیا نشم ازادېدی ښه بس ښځې ته خو جي طریقه یاده شوه وایي صبحۍ چې بیا را پاڅېده چې ویې کتل د رسۍ او د سنځیرانو په ځای باندې د ویښتو نه تړلی شوي جي او دا خاوند چې وکتل ښځه ورته ولاړه د جواهرات یې بلا شي اچولي دي سره سپینې ګوره په خپو په پوزه په لاسونو په غوږونو کې سره سپین را ځوړند دي وایي دا ښځه د خاوند پوه شه چې ښځې تا ما سره دوکه وکړه تا ما له دوکه راکړه د دا دنیاوي او ظاهري د دا ظاهري فایدې دپاره د دا دنیا د جواهراتو دپاره تا ما له دوکه راکړه ښځه ورته وایي ها دوکه مې درکړه تا ما له څه راکړي دي ستا په زندګۍ کې ما سیوا د لږو تندو نه ما څه نه دي لیدلی خاونده اوس په ما باندې حقیقي
اصلي زندگی رااله دوکه مې دې دپاره درکړې ده وایي هغه کافران نه د ټولو نه مخکې د دې شمعون نه نبي علیه صلات وسلام مبارک صحابو ته وایي د ټولو نه مخکې ته وایي پوزه ته پرې کړه بیا یې غوږونه پرې کړه دا ښځه ورته ګوري و دا شمعون د سترګو نه اوښکې بهیږي وایي سترګې ته ویستې چې ستا د سترګو نه لا اوښکې بهیږي وایي چې سترګې ته ویستې و ژبه یې ونه رابار کړه ژبه یې ته کټ کوله د اواز وکړه زما رب ته ربا دی خو زما نه غوږونه پوزه سترګې کټ کړه الله ستا د غیرت دغه دی خدایه زه دومره بېکسه شوم ربا زه دومره بېسوکه شوم خدایه چې زما نه دې ژبه کټ کوي چې په دا ژبه باندې ستا د پیغمبر او ستا ذکر کوم الله زما څوک هم نشته زما رب په جلال کې راغی د اسمان نه یو بجلي راله ټولې یې کړه زما محترم او توجه کوه وایي دا ښځه یې پوه شوه راله په خپو کې کېناسته او مافیان یې غوښتل جړلې زه ورته وی خاوند ورته وی ښځې دوکه دې کړې ده اوس ته معافي نشته ما ډېر درته صبر کړی زه په تا پوه یم چې ته ماله دوکه راکړې ما درته پړې سس کړی اوس د الله ذات او د الله قهر ته ټینګ شه وایي قسم دې داسې بجلي پې د اسمان نه راله چې ټولې ایره کړو یو اوا راله هغه اوا چې کوم دی نو هغه ایره وروړه شمعون الله بچ کړه زما محترم دا زه تا ته دوکې خبره کوم مونږ تاسو که وګورو قسم دې هر سړی په خپله جامه کې د ما محترمو هر انسان خپله جامه کې ښه بنداز دوکې کوي که مونږ تاسو وګورو هره جامه کې زما چې څومره د دوکې وس کېږي دوکه کوم الله هم خوشحاله که تاسو ټولو ته پته ده چې حالات بګړو دي او د جومات سره حکومت یا بل څوک امداد نه کوي تاسو برپور امداد وکړئ جومات سره امداد کوئ د دا جومات ډېر مراعات دي الله هم خوشحاله که د جومات ډېر مراعات دي بنداز اخلاص کوي جومات ته و جیبونو ته لاس ښکته کې او د الله په ذات باندې دا نه زما جیب ته راځي نه د حاجي صاحب جیب ته راځي دا د الله خزانې ته ځي زما محترمو د چا خزانې ته ځي چې د چا دا عقیده چې د الله خزانې ته ځي لاس اوچت کې شوق سره ووایي د چا خزانې ته ځي اواز رانغی د چا خزانې ته الله خزانې ته ځي نو بنداز اخلاص وکړئ زما محترم خبره مې دې پورې کوله چې مونږ تاسو که وګورو په دا معاشره کې دوکې والا خبره کوم چې دوکه په مونږ مسلمانانو کې داسې عام ده که مونږ تاسو وګورو لکه انسان چې اوبس کې دوکه ورته ګناه نه ښکاره کېږي او د دوکې وبال ما تاسو ته ووې چې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې دوکه مسلمان څه کوي چې دوکه به کافر لم نه ورکوي دوکه به کافر لم نه ورکوي که ته دا ووایې چې دا د خدای دشمن دی دوکه ورکه راشه سلام